أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين مخکې آیتونو کې مسله د جنگ احد او د جنگ بدر مختصر خبره وکړه ولې چې په هغې یو قانون په هغې باندې په یو کې عمل شوی په بل کې نه و شوی نو کمې کې چې عمل شوی و نو په هغې کې فتحه ملاو شوی وه کمې کې چې عمل نه و شوی نو هغې کې خبره فتحه په شکست باندې بدله شوې وه لږ وخت دپاره پریشانی راغل وه اوس دې آیتونو کې دا درېیمه حصه وه نو هغې کې مخکې خبره شوې وه چې یو پکې مسله د جهاد به یو پکې مسله د انفاق فی سبیل الله نو دې ځای انفاق فی سبیل الله خبره ذکر کوي په دې لحاظ سره هم چې انفاق هغه سړی کولی شي چې هغه سود نه کوي نو صورت کې په دې آیاتونو کې ترغیب ده اطاعت د الله او اطاعت د رسول ته ترغیب ده پکې اعمال صالحو ته صفات د مؤمنانو ذکر کوي دی کې هو اول نه چې کوم خبره ذکر کوي ناغه د سود نه د منع کولو لکه مخکې سورته بقره کې هم ذکر کړو بیا بشارت به پیش کوي مؤمنانو ته او تخویف دنیوي به هغه خلکو ته چې هغې خلاف ورزي کوي بیا ورپسې قرآن کریم طرف ته ترغیب دی ورپسې تسلی به ذکر کوي بیا د جنگ هغه خبره چې کوم د احد وه هغې طرف ته واپس برازي یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا اے مومنانو مخورئ تاسو سود لرا اضعافا مضاعفا چې زیاتی کوئ هغې لرا په زیاتی کولو سره یا لا تاکلوا الربا ما اخلی تاسو سود لرا اضعافا مضاعفا چې زیاتون کې هغې لره په زیاتولو سره واتقوا الله د الله نه ویریږئ لعلکم تفلحون د پاره دی چې تاسو کامیاب شئ دلته کې اضعاف مضاعفه قید اتفاقی دی وی اے مومنانو مخورئ تاسو یا ما اخلی تاسو سود لره مطلق سود ما اخلی بیا هغه سود چې هغه سود در سود دی اضعاف مضاعف چې زیاتوي په تاسو په زیاتولو سره یو خو د عام سړی چې سود کوي دې دپاره کوي چې زما مال زیات شي سورۃ بقره کې الله رب العزت ویلو یمحق الله الربا ويربي الصدقات الله د صدقو والا مال چې هغې نه صدقه ورکولی کېږي هغه زیاتی او کمی کی چې سود کولی کېږي د سود مالی نو هغه الله ختمی کمی یمحق الله الربا الله ورانی ختمی چا چې سود کړلی او سودی معاملات کوي هغه چې ګوري انجام خرابي سودی معاملاتو کې یوازې دانه چې 10 روپۍ دی ورکړې نو ورپسې یو 10 اخلي دانه دا سود کې ډېرې قصې دي سود یوازې دغه نه دی چې په
سړی پیسې ورکړي 100 روپۍ ورکړي 1,00,000 روپۍ ورکړي او هغې پسې بیا لوګړي زیاتي اخلي میاشت بعد 2 میاشتې بعد انډر پلیانې کې دا ځان جدا د سود یو قسم دی دارنګې مخکې چې د سود باس کېدو هغې د سورت روم هغه آیات ما پیش کړو هغې کې وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله کم څه چې تاسو د خپل معاشره کې خپل رسم و رواج کې زیست روزګار کې خلک څه کوي څوک چینی وړي او څوک وریجې وړي او څوک پیسې ورکوي څوک څه کوي څوک څه کوي یو بل له هدیه او ډالۍ چې ورکوي دې دپاره چې دا زیات شي زه به وله ورکم یوه دړۍ چینی به ویسم هغه چې بیا کله موږ کر راځي نو هغه به 2 دړۍ راوړي زه به وله یوه دړۍ وریجې ویسم هغه چې بیا کله موږ کر راځي نو موږ له به 2 دړۍ راوړي دا هم سود دی وي څوک چې په دې کې مبتلا دی نو کته کېږي ختمیږي او دا زموږ عام معاشره کې دغه قصه روانه ده بعضې خلک په غم کې چا ډوډۍ کړله نو هغې له ډوډۍ کوي چا چې نه کړي هغې له نه کوي دلته یې پخوا یو قصه داسې تل وتلې هم وه یوه قصه پکې شوې وه یو سړی غم وکړه شوی نو هغه له چا چې ډوډۍ کړ وه نو هغه وچ کړی شوی لری پخ کړی او هغې ونه لېږلی کله چې بیا د دې کره غم وشو نو هغه سړی بیا ګرځېده په ثابت کلي کې چې کوم ځای کې ما ته وچ کړی شوی لری میلاو شي چې هغه زه د هغې بدله وله خلاصه کړم او دا خو دین نه شو دا خو بدل شو بدل دین نه دی ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو چا کره غم شوی دی مړی شوی دی نو هغه له ډوډۍ ولېږئ بې بدله یې ولېږئ بې حسابه یې ولېږئ حسابه یې پسې نه بې بدله به یې لېږي او دام ضروري نه ده چې ته به د هغې دپاره ښه تاوان بکې نه تاوان د ضرورت نشته کوم څه چې تاسو کور کې پخوئ چم گاون کې څه کورونه دي هغې چې کور کې څه پخوئ نو لږ ډېر زیات پاخه کړي نو یو پلیټ او څه یو ډوډۍ 2 دي ورکره ولیږي نو یو کور دی ولیږي بل ولیږي بل ولیږي 3 کورونه چې ورکره ولیږي د هغو کار به پوه شي که نه دا نه کله هغو کره مېلمانه دي د لرې سړي دي هغه ترې راولې خپل بیټک ته خپل ځای ته راوله ډوډۍ پې وخوروه هغه به د غم نه خلاص شي نو دی څه کوي دی په بدل باندې کوي زمونږ کره چې غم شوی و نو ده ماله دا شی پخ کړی نو زه به ولم دا کوم ده ماله کړی نو زه به وله کوم ده نه و کړی زه وله نه کوم دا خو دین نه شو دا خو خیرخواهي نه شوه هغه ته به عذر و هغه به نه و کړي هغه ته به ولې نن سبا خو آزار ډېر دي خیر دغه د سود معامله وه نو یو سود هغه هم دی چې تا دغه رسم و رواج کې دغه چینی وړي ډوډۍ او کله پیسې ورکوي زه به وله ورکم ویې به سم وله 100 روپۍ به ورکم 200 روپۍ به ورکم کله چې هغې من کر راځي نو ماله به 300 راکړي زما نه هغې نصیحت یې راکوي ما وله 100 ورکړي نو دی به 200 راکوي ما وله 100 ورکړي دی به 1.5 راکوي دا زیاتېږي دغه سودي کاروبار دی نور سودي کاروبار یو بل پکې دی هغې ته څوک د سراډو سود نه وایي کم چې هغه د سرګرانو سره کېږي سره او سپین خرڅولی کېږي اخیستی کېږي د هغې دپاره نسیا ورکول په ټیم باندې ورکول دا سره او سپین دا ناروا دي حرام دي دا هم سود دی ته چې دغه زرګرۍ که ورکوي یوه توله کالی ورکوي جوړ کې وله زه پیسې بیا به راکې میاشت وروسته به راکې 2 میاشتې وروسته به راکې دلته کې دا سړی ته وایي زموږ واده دی ما له کالی پکار دی خو پیسې را سره اوس نشته ګزاره به کوې هغه زه کالی به جوړ کړم بیا پیسې په قلار راکړه خیر دی ناروا کوي یو هم ګناهګار دی بل هم ګناهګار دی یو هم په سود کې اخته دی نو بل هم په سود کې اخته دی یو هم د الله سره جنگ کول ته تیار دی بل هم تیار دی چې د الله سره جنگ کوي د الله د رسول سره جنگ کوي نو دی به څه کامیاب شي
د په کور کې بس خیر او برکت راشي. یو پکې بل نه کم چې د ونډیانو دا قصې دي هغه کې دا پیسې اغسل خرڅ ورکولي پیسې واخلا ریال نه واخلا پیسې به کله راکې دا دومره پیسې شوې د دې دا به بیا کاته کې به زه ولیکم بیا به درکم نه هلته کې شی بدلی یو قرض دی جدا شی دی او یو دی دا پیسې دي دا واخلا دا مالا بدلې کا او زه دا ما سره وایي زه به اړو ما او تعالی بیا دومره پیسې درکم. دغه کې چې ډېر معاملات څومره دي هغه د شریعت خلاف کولی کېږي دی وجه نه چې ګورې نو دی به په دغې نارواو کې روان دی اخته دی نو دی چې ګورې نو بل ورځ به دی دیواله شوی هلکه ولې تا خو ریال اغستو ریال دی خرڅاو یا ډالر دی اغستې خرڅولی دی تا ولې تاوان وکړو د پته نه لګي تاوان یې ولې کړلی ولې هلته کې د الله سره د الله د رسول سره جنگ دی که نه چې د الله او د الله د رسول سره جنگ کوي نو دی به څه کامیاب شي نو بل ورځ چې ګورې نو کړی به یې هغسې تښتېدلی وی ډېر شوي دي دغسې ډېر معاملات شي دي ډېر ځایونو کې دغسې قصې شي دي که دغه د انډرپنیانو دا ګورې زه ولیکم ما پسې ما له یو ګاډی راکړې نو ګاډی شته نه ولیکه پسې ځه ولیکلی شو پسې په ده پسې ځه نقد ګاډی دی نقد پیسې شوې بیا وسه دا خرڅوي او بل سړی وایي ما پسې ولیکه زه بیا واخلم پیسې به زه ورکم پیسې ورکړي څومره به شي دا 50,000 روپۍ به زیاتې واخله 50,000 روپۍ چې دي دا یو به چې خرڅ که نه بل وایي 50,000 روپۍ کمې کا یو سړی په خپل دغه باندې کوي دلته اوس شی شته نه ګاډی نشتی ولیکه پسې هوا پسې ولیکوئ ځه یو ګاډی دی ما واغستو یا بل هغه ګاډی دی کوم چې ما اغستی دی هغه ما تا باندې در خرڅ کړه شته نشتی شی شته نه ولیکلی شو کاته کې ولیکلی شو په هغې پسې هغې هغه سټامپ پیپر باندې ولیکلی شو یا د هغې چې کوم پیډ دی په هغې باندې ولیکلی شو ځه دا پلانکي د پلانکي زوی دا خپل ګاډی خرڅ کړه د بل سړي واغستو په نسیا باندې واغستو او بل بیا هغه ګاډی چې شته نه هوا ده هغه ما په ده باندې خرڅ کړه په نغدو باندې نغد روپۍ راکړه دا به یې کله به پیسې راکړې پیسې به یوه میاشت وروسته در کوم میاشت یې کله تېره شوه پیسې نشتي اوس ما له بل ګاډی راکړې ځه بیا په ګاډی نشتی هوا ده هغه هوا خرڅ واخله بیا هغه هوا خرڅه کا ټول په دغه سود کې روان دي نو په دې کې یو سړی په سود کې نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سود په باره کې وی چې یو دی سود کوونکی دی یو سود اغستونکی دی آکل الربا و موکله دانګې و شاهدیه گواهان چې دی وکاتبه کاتب دی لیکون کې دی هغه باندې هم څه دی لعنت د الله دی په دغې سود کوونکي باندې هم او په سود اغستونکي باندې هم او په دغې گواهانو باندې هم څوک چې ګواهان جوړېږي هغې باندې هم لعنت دی 5 کسان دي لعنت دی پې د الله د رحمت نه لرې دی دی به څه ښه شي د الله د رحمت نه لرې دی نو کله چې یو سړی دغسې معاملات کوي سودي معاملات کوي نو دی به ښه شي دی به چېرته صدقه ورکړي خیر و خیرات به چېرته وکړي نه دی د الله په لاره کې نه ورکوي دی په جومات کې نه ورکوي دی په مدرسه کې نه ورکوي دی د غریب له نه ورکوي او که چېرې ورکوي نو نام و نمود دپاره یې ورکوي سجل ورکوي مال ورکوي نو کم ځای کې ورکوي د شرک په ځای کې ورکوي په جماعت کې مدرسه کې نه ورکوي نیچه لګوي په دې دور کې سجل کوي زمونږ چې کله بعضې وزیران شي صدران شي بل څه شی شي ممبر شي پنجاب کې د ټول نه اولنی غټ کار دا کولی کېږي چې وایي هلکه زه چې د داتا گنج بخش قبر چې دی نه هغه په ګلابو په عطرو باندې وینځو
اپا وینځي هغه ځینه غلاف پر واخلي غلاف په قبر باندې واچي دغه ناروا به کوي په دغه خلک خبره کوي څنګه چې راځي هغه شانتي زی وای نو ایزي کم ایزي ګو وای څنګه چې راځي دغه شانتي زی نو هغه راغلی په حرام باندې نو په حرام باندې زی کنه شرک په لار باندې زی شرک باندې زی هغه قبر لمبي په سبانه پات روبانه بازي کې په پيو باندې لمبي قبر لمبي نو په پيو لمبي د دې بس درمونه بینو بیا غلاب به کړی غلاب بیا چی غلاب باندې لپاس به لیکلی قل هو الله احد به لیکلی قل یا ایها الکافرون به لیکلی قل اعوذ بالفلق به لیکلی قل اعوذ بالناس به لیکلی لا اله الا الله به لیکلی آیت الکرسی به لیکلی دا واچ په سمې په قبر باندې واچوا دا ناروا دا سره شرک کوي د قران کریم بے عزتی کوي دلته کې چې چا وکړه بهر ملکونو کې قران اوسې ځو قران راواغس دلته کې واچو د دې نه احتجاج شروع کی دا غټ کافر دی دا چل دی چې چل دی هغه ته چې کې خبر باندې اچي ابرو چې ته په دا کې ماچول شي ني پیر بابا په قبر باندې هغه باندې هم چا غلابونه چولې غټ غلابونه اغستی دي هغه باندې دغه صورتونه لیکل شي دی حالت چې په قبر باندې دا کم مسلمانی دا مسلمانانی نشتی او بس یو درم دی لګیا دي کوي ځان د مسلمان وي اگر مسلمانۍ کې قبر لپاره د طریقې باندې چې هغه سوچته جوړ کړی شوی هغه بس بیا ځي خصوصي تور باندې دا کوم مسلمانی دا نو مال چې څنګه راځي نو هغه شانتي بزي کنا لا تاكلوا الربا ضعفا مضاعفا مخری تاسو سود لرا ماخلی تاسو سود لرا ضعف مضاعفا چې زیاتوي په زیاتولو سره نه زیاتیږي نه همیشه به نو په ذلت کې به خلک به تولاړي دروازه کې ولاړي زما پیسې نه راکې زما پیسې راکې واتقوا الله تعالی نو یریږي لعلکم تفلحون پاره تاسو کامیاب شئ کامیابی غواړي نو سود پرېدا سودی معاملات پرېدا دغه ناجایز کارونه پرېدا کم چې د قران او سنت خلاف کارونه دي د اسلام خلاف کارونه دي مسلمانۍ خلاف کارونه دي دا پرېدا شرک دي شروع کړل واتقوا النار ويرګه د ورنا التي وعدت للكافرين چې تیار کړی شوی د پاره د کافرانو د پاره تیار کړی شوی واتقوا النار التي وعدت للكافرين کافر څوک دی دسنا هغه کافر چې هغه هندو دی هغه بل دلته کې مسلمان دی ځان ته په ښکارا باندې مسلمان وي دنه کافر دی لګیا دی د کفر له دعوت ور کوي بازی لګیا دی عرس له دعوت ور کوي عرس چا پیر سے عرس ده پیر سے وعده ده چلګي عرس ته وي عرس وعده ته وي او دې لګیا دی دعوتونه ور کوي الګا د پیر بابا وعده ده راځي ولا بل ورځ هغه باندې دا غلاف په وړول کی هغه به سمبال ولکی دا هغه نه ډولې جوړول کیږي نایبتی جوړول کیږي دا څه وي ناروا کول کی دې په ظاهر کې مسلمان دې دن کافر دې چل گیا سره الا وتقوا النار ويرګه دا ور نو التي وعدت للكافرين چې تیار کړی شه د پاره د کافرانو واطيع الله ورسوله تابعداري کوي دا الله او دا الله د رسول الله چې دا ویلي دغه کار کوا دغه سود ده دا نور دغه د شرک کارونه دي دا کوا یا الله رسول ویلي چتا نه هغه نه دی ویل خو منع کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رسول الله صلی الله علیه وسلم خو منع کړل ايو جسس القبر چې قبر دې پوکړې شي یې نه منع کړل ايو کتب علیه باغ باندې اودري کړې شي دا غي نه منع کړل دې لګیا د قران کریم به عزت کوي قران کریم باغ باندې اچي واطيعوا الله ورسوله تابعداري کوي د الله او د الله د رسول لعلکم ترحمون د پاره تاسو باندې رحم وشي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض مخکواله کوي مغفرت تا د خپل رب مغفرت ته چې مخکواله کې نو سبق ځان به د شرک نه ساتي ښا ولې د مشرک سړي لپاره بخنه نه کیږي کنه
نو وسارعوا الی مغفرة من ربکم مخکواله کوئی مغفرت تا د خپل رب د طرف نه، وجنتین او جنت ته عرض السماوات والارض پلنواله داغي د اسمان نو عظمت کې پشان دی. بل ځکه وای عرضها السماوات عرضها كعرض السماوات والارض پلنواله داغي پشان د اسمان نو د عظمت کې دی. وعدت للمتقین تیار کړی شی د پاره د متقینانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خطونه لګیلو حدیبیه نه رستو کله چې سړی دا د بعضی کارونه وزګار شي بیغم شي و د دشمن د طرف نه هر وخت یری دشمن پر راځي حمله وکي او د صلح حدیبیه چې او شوانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندق کې ویلو دینه پس با دی ناراضي منګ په پسیزو او حدیبیه کې چې کله صلح مصالحات شو اتک لس کاله با زمونږ په منځ کې جنگ نه کیږي جنگ معنا کو آپ خبر وکړې شوې شرایط طے شو باغې باندې ستونه وشو خبره د هغه طرف نه وسدي په امن شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وس دعوتی کار تکار ہوئے وس دعوت ورکول غواړي عوامو ته خوشوي ده پورا حد پورې کار شوی دی. خو دا کم چې مالدار خلک دي کم چې بادشاہان دي هغه ته خطونه لېګل غواړي ناغه ته خطونه ولېګل یو تا بل کونو تا او چاوته وي چې بادشاہان بغیر د مہر نه خط نه منزورای. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ځان له غوتې جوړ کړه په دغه وخت کې دا ورسو کې غوتې جوړ کړه هغه د غوتې د مہر وا او هغه مہر غوتې جوړ هغه د یو صحابي سره بوا هغه امینو معقیب رضی الله تعالی عنہ هغه سره بوا چې کله با مہر به لګون دا هغه به واغسته په غوته به کړه او مہر به لګاو بیا به وستور به کړه. خیر هغه جدا موضوع ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خطونه ولګل یو خط پکې دام لتلو جکله هغه ته بادشاہ د خط ملاو شو هغه کې لیکلو ادعوکم من الجنتی ز تاسو دعوت در کوم هغه جنت طرف ته عرض السماوات والارض چې داغه پلن والے پشان د اسمان نو د زمکه ده اسړی وي ښا چې د اسمان او د زمکه پشان ته ده نو فاین النار او جهنم بیا شو. صحابي وته وي وإذا جاء الليل فاين النهار کله چې ورځ راشي نو شپه ته تلاړ شي کله چې شپه راشي نو ورځ ته تلاړ شي تړه غلې شو. تاسو بل جواب نو دا الله کائنات چې دا دومره نه دي کنه یا زما او تا اورو ګورو دې نه غزي پوره مګه په به سوچ کاو دا چاپه غرو نه دي یا ټوله دنیا بدغې نو اسمره چې غرو نه بګي مخ کاری هغه ضبط دا کالامو د مانکیالو د غرونه ښکاری او دې طرف د صخرې د غرونه دي او دې طرف د چې ګوره دا پوره را پوره غرونه دي کته د خوازخیل غرونه دي و دا ټوله دنیا بدغې نو نه دی زموږ د خیالم دغه دی چتا یا دنیا ال دغه چې کله قیامت ته سره لاړ شي نه دوم چې د دومره خاص دنیا به چتا نه یو جنتی له چې به جنت میلاویږي نو هغه بلس چند د دنیاي ښا تاسو په هغه وخت کې خلک په نه پوهیدو وس ساينسدانان وی لس چندنا که د لس چندو نه زیات ورکې نوم پدې دا اوس کم چې دنیا د اسمانو پدې فلکیاتو پدې منځ کې نو دې کې ډېر کیږي ښا د لس چندو نه زیات هم کیږي. عرض السماوات والارض اعدت للمتقین تیار کړی شی د پاره د متقینانو الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. دا متقیان هغه خلق دي دا صفات ذکر کوي د مؤمنانو زوی دا متقیان هغه خلق دي
ينفقون فی السراء چې دی خرج کوي په خوشحالی کې هم خرج کوي نو فی والضراء نو په غم کې هم خرج کوي خوشحالی کې په خفګان کې سرا په خوشحالی کې ضراء په تکلیف کې والکاظمین الغیظ او دی تیرون کې غصه خپل لره والعافین عن الناس معافی کو انکی خلقو تا والله يحب المحسنین الله من کون کې نیکوکار سره یو بادشاہ ابن نهران میمون ابن نهران هغه سره ملمناسو وینځه راغلا کاسه راغستی د غټه شوروا پکې ده دوناسي حالت کې چا نږدې شو جو تیندګي چې وو یا په باچا باندې ورواړول باچا غوسه شو نو ځان جوړاو چې زه راونی سم او وی وهما هغه وته وی هغه قرآن ورته نو دا آیات وته وی والکاظمین الغیظ الله صفت کې دا چا چې هغه غصه تیرون کی دي غصه تیرای خپل غصه هغه په قابو کې دا به قابو کېږي نه والعافین عن الناس چې کله میمون دا واورېدو هغه یک فالتو اسمو کړه ځا غصه مې کنټرول کړه هغه دا خو یو ټکی دی دویم ټکی پس کول واړي والعافین عن الناس معافی کوونکي خلکو ته خبره شوی دا نو بیا سړي ته معافي موږ غلطي وکړه غلطي وشو هڅه چوشو معافي او اذا قد فعلت زما معاف کړي اور پسې ټکی هم ده کنه والله يحب المحسنين الله خوخي نیکوکار الله نیکوکار خوخي هغه سره مینا کوي او اذا آزاد ہے دغه خبرو شو غصه مې ختم کړه غصه مې تیر کړه معافی مې کو دتا ناسک کم قصور چې وکړلې نا معاف شو او دغه باندې بسوم نشوا يحب المحسنين الله خوخي نیکوکار ما سره نیکی موکړه جزاء آزاد میکړي قرآن کریم چې چاوي نو فائدې وکي ملاوي ډېر شي فائدې ملاوي دا به دنیوي فائدہ هغه ته ملاو شو دا مې به بس وي یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا اے مومنانو مخری تاسو ما اخلی تاسو سود لرا اضعاف مضاعف چې زیاتوي په زیاتولو سره او خبر مې کړو دا قید اتفاقی دی دا نه چې سود در سود ناروا دی او اسی عام سود جایز دی نه نه عام سود چې دام ناجایز دی چې دا بل پکې شي نو دا هم ناجایز دی دوار ناجایز دی واتقوا الله تعالی نو یریږي لعلکم تفلحون د پاره چې تاسو شي کامیاب واتقوا النار التي اعدت للكافرين ويرګي د ور هغه نه چې تیار کړی شي د پاره د کافرانو داغه نه ويرګي داغه د پاره داغه نه بچ کېدو د پاره سکارو کوي تیار کړی شي د کافرانو د پاره او چې تو ته ځي کافر ځان ته نه وي ځان د مسلمانو وي او بیا هم تروانه هغه ته ځي واطيعوا الله والرسول تابعداري کوي د الله او د الله د رسول لعلکم ترحمون پای تاسو باندې رحم وشي وساري الى مغفرة من ربكم او مخکواله کوئی مغفرت د خپل رب طرف ته وجنتنا جنتون ته عرض السماوات والارض پلنواله دغه پشان د اسمانو د زمکه ده وعدت للمتقین تاګړه شه د پاره د متقینانو الذين ينفقون في السراء والضراء دا کسان چې خرج کوي فی السراء په خوشاله کې مو والضراء په تکلیفونو کې په سراء والضراء په تکلیف کې خوشاله باندې او په تکلیف کې په ضرر کې په غم کې په خادای کې خرج کین نو څنګه خرج کین هي خبر وس پته نه وخت نشته والکاظمین الغیظ او تیرون کې خپل غسل اور والعافین عن الناس معافی کوونکو خلقو ته والله يحب المحسنين الله خو خی نیکوکار الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق